بیا جبرئیل علیه السلام ځان سره د جنت نه یو سورلی راوستي و هغې ته بوراق ویلی کېږي. بوراق دا بوراق د برق نه دی. نو برق معنا پړک، یعنی دی به دومره تیز ته لکه د بجلۍ پړک چې وي. وایي ده به یو قدم دومره لرې کې خو ده څومره چې نظر لګي دومره به د ده یو قدم و چې څومره د نظر انتها ده. او یا بوراق د برق نه د برېښنا ته ویلی شي. وایي شپه وه ده به یو برېښنا کوله، رڼا به یې کوله. دا د جنت نه یو سورلي جبرئیل علیه السلام د ځان سره راوستې وه. وزن یې غټوالی یې څومره و؟ نو روایتو کې راځي وایي د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا ځناور و. د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا ځناور و. نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل وایي دا مې د جنت نه سورلي راوستې دې ته سورېږه، دې ته سور شه. روایتو کې راځي وایي چې کله جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمایل که نه وایي دې سورلۍ ته سور شه. وایي نبی علیه السلام داسې په سوچ کې تلی و او سورلۍ ته یې خپه نه کړه. جبرئیل علیه السلام ورته بیا وایي چې د الله محبوبه سورلۍ ته خیجه. نبی علیه السلام بیا نه خطو. په درېیم ځل ورته جبرئیل علیه السلام وایي چې د الله محبوبه بوراق ته خیجه څه سوچ کوي؟ نبی علیه السلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو که نه وایي چې جبرئیله زه خو به بوراق ته وخیجم او یقینا دا بوراق ډېر تیز رفتاره دی او دی به ما جنتونو ته هم ورسوي او ما به اسمانونو ته هم ورسوي. جبرئیله خو وروسته زما امت زه خو به بوراق ته وخیجم، ما به دې جنت ته ورسوي، ما به اسمانونو ته ورسوي، خو زه بوراق ته ځکه نه خپه کوم چې زما امت به څه کېږي. دا نبی علیه السلام په خپل امت باندې دومره زیات غمجن په هر ټایم کې د هغه په ژبه باندې دا الفاظو امتي امتي امتي. نن سبا چې امت ته ووایي چې د نبی علیه السلام په شانتې شکل و صورت خپل که که نه امتي دې ته نه دی تیار. وایي ما ته د انګریز شکل و صورت خوند راکوي. نن چې امتي ته ووایي که نه دا جامې دي د نبی علیه السلام د جامو په شانتې په سنت طریقې جوړ که، د نیکانو خلکو جامې جوړې که. دی وایي ما ته د پلانکي اکټر جامې خوند راکوي، ما ته پلانکی ډرامه کې هغه پلانکی جامې خوند راکوي، ما ته هغه فلمي اکټرې جامې خوند راکوي. دی په بازار کې ګرځي خپلو بچو له هغه کپړې ګوري چې کومې کپړې په فلمونو کې خلکو اغوستي. د امتي دا حالت دی. دی دومره نشي کولی چې خپل شکل و صورت د نبی علیه السلام د شکل په شان جوړ کړي. دی دومره نشي کولی چې خپلو بچو له د مسلمانانو کپړې راوړي په ځای د دې چې دی له د انګریزانو کپړې راوړي. نبی علیه السلام وایي زه جبرئیله څنګه بوراق ته خپه کړمه، زما امت ما نه وروسته پاتې کېږي. جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ای زما محبوبه ستا د امت متعلق په زه تا خوشحاله کوم، زه به تا خوشحاله کوم. د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي وی قسم په الله تر هغې پورې زه به په جنت کې خپه کېنږدم تر څو چې مې هر یو امتي د ځان نه مخکې جنت ته نه داخل کړی. زه به جنت ته داخل نشم تر څو چې مې هر امتي جنت ته نه بوستی. نن د امت څه حالت دی؟ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي وایي محبوبه بوراق ته وروخیجه. نبی علیه السلام بوراق ته وروختو. روایتو کې راځي وایي جبرئیل علیه السلام ورسره شاته کېناستو او میکائیل علیه السلام د بوراق هغه واګې ونیولې. یوازې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام سره نو، دا خو سره دوه غټې فرشتې وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه السلام د پروتوکول دپاره راغلي وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه السلام سره روانې وي. نبی علیه السلام روان دی چې څه موده لاړه که نه داسې لږ مزل یې وکړو نو جبرئیل علیه السلام بوراق ودرو او نبی علیه السلام ته وایي راکوشه. نبی علیه السلام فرمایل وي زه کوز شوم خو په هغې ځمکه کې کجورې ډېرې زیاتې وي، کجورې پکې ډېرې ولاړې وي. جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې 2 رکعته نفل وکړه. نبی علیه السلام وفرمایل ما 2 رکعته نفل وکړو. بیا مې د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو جبرئیل دا کم ځای دی؟ ما ته وایي چې دا یثرب دی. یثرب اوس چې ورته مدینه ویلی شي، دا یثرب دی، دا مدینه ده، دې ته به ته هجرت کوې راځې به ورته. ما وایي چې ښه. بیا بوراق ته سوار شو چې لږ مزل خو وکړو که نه. نبی علیه السلام بیا راته وویل چې راکوز شه.
راکوشه وی زه کوز شوم 2 رکعته مونځ مې وکړو وی بیا راته جبرئیل السلام نه مې تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی وی ما ته وی چې دا کوهي تور دی کوم ځای کې چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی سره خبرې کړې وي دا توري سینا دی وی ما وی چې ټیک ده وی بیا سوار شو وی بیا چې لکه مزل وکړو وی جبرئیل السلام راته بیا وفرمایل چې راکوز شه وی کوز شوم وی ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه وی ما 2 رکعته مونځ وکړو وی ما بیا د جبرئیل السلام نه تپوس وکړو چې جبرئیل دا کوم ځای دی وی ما ته وی چې دا مدین دی د شعیب علیه السلام مسکن دی د هغه د اوسېدو ځای دی وی ما چې ټیک ده وی بیا خو لږ مزل وکړو وی نبی علیه السلام فرمایي و جبرئیل علیه السلام راته چې راکوز شه وی بیا یې کوز کړم وی ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه وی ما 2 رکعته مونځ وکړو وی ما ورته وی چې دا کوم ځای دی وی ما ته وی چې دا بیت اللحم دی کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی د مریم بیبي نه بغیر د پلاره دا بیت اللحم دی دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی وی هلته مې